السلام علیکم درسته محترمه خیر جوړې په خیر کلاري د موږ وروره نه د تاسو نه پیسې غواړو نه د نه کور غواړو نه د نه خوراکي توګه غواړو هېڅ شی نه غواړو خالي دغه کومک د نه غواړو چې مثال په توګه دغه زموږ شهیدان موږ ته یو تیاره غواړي دا موږ په تیاره کې واچوو موږ یې دغه ته انتقال کړو سمې ته انتقال کړو دا موږ ښخ کړو د شپې بېګا د شپې د 11 دغه مړي زموږ شوي دي او دا موږ ته دغلته پراته دي 15 زامن دي یوه مې مېرمن ده 15 بچیان یوه مېرمن لرم چې دا مخامخ پرته ده دغه مې مور ده دا مې تره دغلته مې ورېده پراته ده ټول یو فامیل 18 کسه کوري زموږ دغه غوښتنه ده چې مثال په توګه موږ ته تیاره وغواړئ او موږ دغه 15 زامن اوس ورته راوباسئ او ټول 8 کالو 9 کالو لسو کال دغسې همدغه 2 کالان او 3 کالان او دغلته یو شاو دی ورسره ناوي دا ورونه د 3 ورځې مخکې واده شو هېڅ هم نه غواړي فقط وایي شهیدان انتقال کړي هېڅ شی نه غواړو چې هېڅ شی نه غواړو مسؤل چارواکو نه خلیفه صاحب نه دفاع وزیر ځوان وزیر نه خواهش هم دا دی الله دې خیر و برکت درکړي اوس هم تیارې راغلې 2 راغلې لږ تعداد زیات کړه زخمیان ایله انتقال شي زخمیان نه انتقالېږي شهیدان خو پراته دي پرون 11 بجو نه نن دا دی سبا په باندې 3 بجې دي نو دا شهیدان دلته پراته دي ماشومان اوس هم د خاورو راوباسي دا حالت اوس د کور راوباسي نور پراته دي نور هر ځای کې پراته دي دا په داسې کمو کسانو نه کېږي دا حالات ډېر داسې درانده دي هغه خلک چې څونه میډیا کې هغه نه سره